جوړ دی چې یار د مولا جدا کار دی او سیاست جدا فیلډ دی، د مولا سره د دې کار نشته. که د مولا دغه سره کار نشته نو بیا ضرورت سره چې مولا سیاست ته راځي. کولی شو حکومت چلول خو موږ ته د 15 منټو کار دی. دا زه دعوې سره وایم، د خپلو مشرانو نه زه دعوې سره دا وایم. حکومت پاکستان دی مقتدر خلک علماو ته حواله کړي. 15 کاله کې موږ د ملک دا ټوله قرضه ختمه نه کړه، 15 کاله کې موږ د ملک سټیبل نه کو، بیا موږ جرم درکو. خلک وایي چې زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب خوښ دی، خو په ده کې دوه کمیانې دي. یو دا دی چې دی د غلو ملګری دی، بل دا دی چې دی جنکو سره یا ښځو سره په سټیج کښېني. یا خلکو ته به څه جواب ورکړو؟ حضرت اندرونی کهانی نه خبر یم. ما مولانا فضل الرحمن صاحب دننه نه کتلی دی، صحیح دومره پاک دی، څومره د هغه سره د خوف خدا دی. چې مولانا صاحب دومره پاک دی، خبره زما ذهن ته راغله دا خپل ملګري ولې جدا شو، مولانا شجاع الملک صاحب او مولانا ګل نصیب خان صاحب. حضرت تا چې نومونه وغه زما ډېر قریبي دوستان دي، ډېر نږدې ورسره پاتې یم. هغې منلی شوه ما سره چې کومه معامله په بنیر کې شوې ده، سیټ اخیستی شوی دی، راکړی شوی دی، اخیستی شوی دی، زه نه یم خفه جي، دوی ولې خفه کېږي؟ تاسو هغوی ته د اپیل ځای هم نه پرېښودی، هغوی چې موږ ته د اپیل ښودلی دی، هغه راځي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام اب نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو دا پروګرام وکړو ډېر ښکلی خوندور پروګرام وشو. دې ټایم کې موږ د ضلع شنګلې یو غریزه علاقه میرجلي کې ناست یو. موږ سره ډېر ګران ډېر محترم د بنیر سره تعلق ساتي. تاسو به پیژنئ، زه تعارف ځکه نه کوم چې د تعارف محتاج نه دي، خو صرف دومره به ووایم چې ماشاءالله په سوشل میډیا باندې کافي اثر دی د دوی. شیخ صاحب تاسو ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو ټایم راکړئ. جزاکم د شنګلې په خاوره هرکلی تاسو ته وایو. شنګله خو زمونږ د بنیر دویم کلی دی، انشاءالله الله دې ستاسو زمونږ د محبت برقرار ساتي. امین امین. او ستاسو بعضې خبرې نو زه خبرېږم، همدم ټي وي ډېر شکریه ادا کوم چې د خپل علاقې او د خپل غریب ولس د فیسبوک په پاڼه باندې قوم ته او مقتدرو خلقو ته خپل پیغام ورکوي. او دا دعا به کوم چې الله رب الجلال تاسو ته اخلاص سره دا کوشونه قبول او منظور کړي. امین جی، ډېره مننه. پیر صاحب زما د هر عالم سره چې زما انټرویو زما آنلاین تپوس دی، شیخ صاحب ناست دی، دوی سره ما انټرویو کړی دا دغه تپوس چې سبقونه په کوم ځای کې تاسو ویل، د سټارټ مدرسه او بیا فراغت کوم ځای نو؟ زه خو خانداني دور زما بیک ګراوند چې دی هغه ټول د علماو دی. زما نیکه دا دغه سره به تقریبا 100 پورې طالبان زموږ په کلي کې ډېر وو. ډاکټر شیر علي شاه صاحب، دیر باباجي، مولانا مفتی یوسف صاحب، دا ډاکټر شیر علي شاه صاحب او دیر باباجي زما د نیکه شاګردان دي. مفتی یوسف صاحب زما د نیکه شاګرد و. نو د ډېرو لویو علومو سره د هغوی نسبت و. تقریبا د 100 کالو ما ته چې کوم تاریخ یاد دی دا زمونږ علمي خاندان دی. لسم کې چې ما کله امتحان ورکو نو زه لومبنی سټارټ ما تبلیغي مرکز نه د زوړ مرکز نه چې قدیمي مرکز و په تورسک کې د هغې نه ما سبق سټارټ اخیستی دی. او زه خوشحاله یم په دې باندې چې جمعدار صاحب زما د صرف بحایې د لومبنۍ ورځې استاد دی. بیا د هغې نه پس ما دیوانه بابا نه دا سټارټ اخیستی، دا د 91 خوشه 90 کې دا زه فارغ شویم، لسم نه بیا مدرسې ته تلم. نو اکثر سبقونه یو کال سبق مې بنیر کې والی، بیا مې اکثر سبقونه زمونږ استاد دی او د رستم تحصیل میر دی اوس مولانا مبارک احمد درانی صاحب، اکثر سبقونه مې د هغوی سره ویل دي تکمیله پورې. یو کال مې ګجرات کې تیر کړی دی، یو کال مې د عمرزو په خاوره 400 په خاوره چې دا د علم او د عرفان خاوره ده، شیخ ادریس صاحب سره وړه دوره کړله. او 99 کې مې د دارالعلوم حقانیې نه فراغت شوی او د هغې نه پس مې دا پیل دی په دې کې لګیا یم. یو 2 کاله درس مې مردان کې کړی دی مبارک منصف سره. بیا د ډېرو مدارسو سره مې درسونه کړلي. تاحال اوس جامع اصحاب صفه الپاڼۍ کې د وړې دورې پورې کتابونه پای کې یو 2 کتابونه پړوم، بیضاوي شریف او مشکات شریف او مسند امام اعظم او یو بل کتاب دی شرع قید. او د هغې سره خپله خانقاه کې مسونګرام کې تاسو ټولو ته پای کې دعوت دی. په هغې کې روحاني اصلاحي یو پروګرام روان دی. په دې حواله باندې زمونږ سالانه چې کومه د روژې میاشت په هغې کې د میاشتې اعتکافي
او په آخري عشره کې بیا منظم سنت طریقې سره اعتکاف 13 کال کې تقریبا 220 کسان زموږ سره خانقاه کې اعتکاف ته ناسو مسنون 300 پورې کسان به افطاری کیو 1200 پورې مجمع به وه دا ما مخصوصا راتله سحري به زموږ سره کوله ټولو معمولاتو کې به زموږ سره حصه اخیسته دغه یو مختصر غونډه کې ماهانه زموږ ذکر مجلسي او تاسو ته دعوت در کوم په 3 نومبر باندې زموږ ذکر مجلس دی څومره ملګري د ناستې هلته تشریف راوړئ مازدیګر نه ماخوستنه پورې شیخ صاحب تاسو چې کوم بیک ګراوند بیان کو مطلب د دې نه دا پته لګي چې یاره ستاسو د طالب علمۍ زمانه یا چې تاسو کوم سبقونه ویلي دي مطلب دا څه مشکلات یا داسې څه نه دي راغلي الحمدلله الحمدلله ما 90 کې زه فارغ شوم لسم نه او 91 د زما مدرسې ته راغلی ما زما یو شفیق استاد هم دی زما محسن دی مولانا ضیاء الرحمن عزیزی هغه د جمعیت طلبه اسلام صوبایي صدر پاتې شو دغه زما محسن دی چې زما تعلق یې د پنډۍ د شیخ شفیق الامه حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن هزاروي صاحب نور الله مرقده سره جوړ کړی ما 10 کاله سفر او حضر د حضرت سره تیر کړی دی بس په دې خبره مطمئن یم بس چې څه کوي زما رب کوي او مشکلاتو ته زه ما مشکلات نه دی ویلي بس ژوند مې په دې باب کې د حضرت په حکم باندې وقف کړی دی چې څو مې ژوند دي نو قوم د اصلاح د خاطره به خاورې ته خشکی او تری ته ځان رسو د الله نه مغواړو پیر صاحب مختصر راته دا ووایئ چونکې ستاسو ما کتلی دي تاسو سیاست سره هم تعلق دی او جایوای سره ستاسو تعلق دی تاسو الیکشن هم لړاو کړلی ډېر خلک زمونږ عام یو د خلکو ذهن دا جوړ دی چې یار د مولا جدا کار دی او سیاست جدا فیلډ دی د مولا سره د دې کار نشته که د مولا دغې سره کار نشته نو بیا ضرورت سره چې مولا سیاست ته راځي دا خو زمونږ باندې معاشره کې داسې یو عجیب کار دی چې کوم خلک یو کار نه کوي هغې د باني جوړي ذکر نه کوي وایي تسبیح نشته چې تسبیح څوک ساتي وایي په تسبو ذکر نشته نو چې څوک تسبیح نه ساتي نو دې تسبیح هسې اړوي بس چې کوم کار نه کوي هغې د بانه جوړي اصل کې مونږ دین دی او دین امام الاولیاء احمد علی لاهوري رحمه الله فرمایي د 3 څیزونو تعبیر دی الله راضي که په عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي که په اطاعت مخلوق خدا راضي که په خدمت دا ټول دین اسلام دی چې دا دین اسلام دی مونږ به صحابه کرامو تاریخ ته ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې په خپله مصله باندې ابوبکر صدیق صاحب ودرولو او د ابوبکر صدیق صاحب د خلافت مسله چې راله نو صحابه کرامو دا وفرمایل چې کومه هستی په خپل ژوند کې په مصله ودرولې وه امامت کبرا یې هغه ته ورکړو امامت صغرا دا د هغه حق دی کله چې په امت کې د حکمرانۍ او د عالم دا تفریق نه نو بیا امن چلیدو کله چې سیاست جدا شوی دی دین جدا شوی دی بیا تفریق راغلی دی په دې بنیاد باندې چې کوم خلک وایي چې سیاست کې د مولا څه کردار دی نو مولا څه کردار دی په سیاست کې دا اوږد بحث دی خو زه ډېر مختصر انداز سره تاسو ته وایم مونږ ته هغه تاریخ هم پروت دی چې کوم MMA کې مونږ ژوند تېر کړی دی دا تاریخ راته هم پروت دی چې ستا او زما په ملک باندې سیلاب زلزله تکلیف راغلی د حکومت د تعاون نه بغیر تنها یو جمعیت الاسلام دی علماء کرام دی چې دا د خپل مخلوق د الله د مخلوق د خپل برادرۍ خدمت ته ځای په ځای باندې ولاړ دي نو چې کله دینی خدمت مونږ کولی شو مدرسه سمبالولی شو جماعت سمبالولی شو تاسو اوسه کتل څومره طالبانو ته مونږ علم ورکو دا مونږ کولی شو حکومت چلول خو مونږ ته د 15 منټو کار دی دا زه دعوی سره وایم د خپلو مشرانو نه زه دعوی سره دا وایم حکومت پاکستان دی مقتدر خلق علماء ته حواله کی 15 کاله کې مونږ د ملک دا ټوله قرضه ختمه نه کړه 15 کاله کې مونږ د ملک سټیبل نه کو بیا مونږ جرم درکو نارې نه حقیقت سره مونږ تاسو ته ښیو مونږ سره پلانینګ دی مونږ سره د دې فلسفه ورته ده څوک به هسې دعوی کوي د تبدیلۍ او د نارو دې سره مونږ عمل نه کوو زمونږ په دې میدان کې مونږ ټوس دغه لرو حکمت عمل اخري تپوس ډېر خلک وایي چې زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب خوښ دی خو په ده کې 2 کمیانې دي یو دا دی چې دی د غلو ملګری دی بل دا دی چې دی جینکو سره یا ښځو سره په سټیج کې نه خلکو ته به څه جواب ورکړو حضرت دا خو ما تاسو ته علمي مسله ده دا علما مفتیان ناست دي کتابونو دا مسله ذکر کړې ده چې کومه زنانه بار ګرځي زمونږ شریعت وایي زمونږ ستاسو زنانه به د دغې زنانه نه پرده کوي دا په منزله د نارینه ده دا قصور د جمعیت الاسلام نه دی
چې هغوی خپلې ښځې راوښکلي. تاسو به کتلي په اسمبلی کې زموږ د جمعیت الاسلام سپیکره ده څومره پرده کې ناسته ده. موږ د ښځو د تعلیم نه یو خلاف، خو چې نېشنل پارټۍ، پیپل پارټۍ، مسلم لیگ او تحریک انصاف والا هغوی د خپل قیادت لپاره ښځه راوباسي. تاسو نه تپوس کوم چې د چا پلار مړ شي، رور یې مړ شي، نسبي مړ شي، برادرۍ کې د چا مسلې، د چا سره به مسلې ډسکس کوي، بیا به مسله ډسکس کوي د دغه زنانه سره چې دوی زنانه راوښکلي. موږ به د زنانو سره مجبورا مسله ډسکس کوو. که دوی د دې قیادت لیډینګ چې دی دا نارینهو ته ورکو، موږ به نارینهو سره کینو. خو چا چې د مولانا عبدالرحمن صاحب ژوند نه کتلی، چا چې د جمعیت الاسلام والا ژوند نه کتلی، د لرې نه ډېر خلک ډزې کوي. زه اندروني کهانی نه خبر یم. ما مولانا عبدالرحمن صاحب دننه نه کتلی دی. دومره پاک دی، څومره د هغه سره د خوف خدا دی. دا الله رب الجلاله به د قیامت په ورځ باندې پته لګي چې دا خلک څومره د علما د الله ته څومره نږدې. مونږ خیرخواهو د پاکستان د ولس، خو مونږ خلکو نه یو پیژندلي. ځکه امام احمد ابن حنبل صاحب فرمایل زمونږ پته تاسو ته نه لګي، اوس زمونږ پته به تاسو زمونږ د جنازې نه پس لګي. چې مولانا صاحب دونه پاک دی، خو بره زما ذهن ته راغله دا خپل ملګري ولې جدا شو، مولانا شجاع الملک صاحب او مولانا ګل نصیب خان صاحب. حضرت زمونږ مشرانو موږ ته ولې د حب جاه حب مال دا ډېر ناکاره څیز دی. دا دواړه تا چې نومونه وغه زما ډېر قریبي دوستان دي، ډېر نږدې ورسره پاتې یم. هغې باندې بحث نه کوم. بهرحال اختلاف الرأی په جماعت کې دننه د هغوی حق و. زم ملګری یم، بل ملګری، خو دا اوفن ته راوښکل. اوس په هغې اوفن کې داسې حد ته رسېدل چې هغه کې دروغګویي راځي. لهذا په دې باندې د جمعیت الاسلام هر کارکن خبر دی چې تاسو ته دننه اندروني کهاني معلومه ده، تاسو ولې د دې غیرو خلکو ایجنټان جوړیږئ او تاسو ولې په مولانا باندې الزامات لګوئ. نو په دې باندې زموږ ته درد دی. اوس اختلاف په جماعت کې دننه دا د هغوی رایه وه، ومنلې شوه، ډېره ښه ده، ونه منلې شوه. ما سره چې کومه معامله په بنیر کې شوې ده، سیټ اخیستی شوی دی، راکړی شوی دی، اخیستی شوی دی، زه نه یم خفه جي، دوی ولې خفه کېږي. تاسو هغوی ته د اپیل ځای هم نه پرېښودی، هغوی چې موږ ته د اپیل ښودلی دی، هغه راځي نه. مهرباني شیخ صاحب، ډېره مهرباني، ډېره شکریه. خپل ګوربشپ الله ته اجازت ورکړه. ګوره همدم ټي وي د الله په امان.